السلام علیکم مینوالو څنګه له خیر ټیک ټاک برابرې زه تیمور خان دا ټایم حاضر یم ما چې د خپلو مینوالو سره د کرن صورتحال کم چې په سوات کې درپېښ دی په هغه باندې یو څو خبرې وکړو. مطلب د خبرې دا ده چې په سوات کې دا ټایم پرون شپې نه ډېر تیز باران شوی دی او دغه رنګه د ملک په د پښتونخوا په نورو سیمو کې د بارانونه ډېر په چټکۍ سره شوي د هغه نه ډېر په غټه پیمانه باندې نقصانات شوي خو بهرحال د سوات چې کوم نقصانات دي د باران هغه زموږ د نظر لاندې نو پای باندې د نورو حلقو په نسبت باندې په دې باندې ډېر پوه ګرځي ځکه چې دا کوم حلقې سره ستا تعلق وي نو هغه علاقه به تاته ډېره په نظر راځي. ما په دې هکله څو خبرې کوم. مینګوري سایډ ته ډېر زیات نقصانات شوي دي کوم چې د مینګوري خوړ دی هغه ډېر زیات راوتی دی لکه د هغې د راوتو لیول چې کوم دی هغه دومره های لیول و چې په د مینګوري په تاریخ کې دومره لیول چا نه دی خوړ لیدلی. دغه رنګ په د خوړ د لاسه د خلکو بې انتها تاوانونه شوي دي کورونه د خلکو وړي ورو ورو مارکیټونه هغې ډوب کړي او د خلکو ډېر یو مالي نقصان خو بې تحاشه رسېدلی مینګوري چې کوم ښار دی ډېر لوی ښار دی ستر ښار دی د سوات نو پای کې کوم چې نقصانات شوي راشي د خپل ناظرینو سره یا په نورو ملاقه علاقو کې چې کوم نقصانات شوي ما راشي د خپل ناظرینو سره په دې باندې یو دوه درې خبرې وکړو. د دې ویډیو جوړول مقصد مې دا دی چې تاسو به کتلي لکه زموږ خو غرضي علاقه ده عموما کله چې په غرونو باندې باران وشي د باران له کبله کوم چې د غرونو نه خوړګۍ کته راځي یا خوړونه راځي نو بعض اوقات چې باران ډېر وشي نو خوړګۍ او خوړونه ډېر په تیزۍ سره او په هغې کې د اوبو هغه لیول ډېر زیات شي او ډېر په تیزۍ سره هغه لاندې ښکتو طرف ته لاندې ښکلو طرف ته راځي او دغه کلو طرف ته یا د ښاریو طرف چې د اوبه راشي نو هغه بیا چې کله د هغې لیول سوی نو دا ډېر په غټه پیمانه باندې نقصانات کوي. نو څو ټیک ته باران خو الله طرفه دی سیلابونه د الله طرفه دي خو انسان خو د مخکې نه خپل تیاری کوي که نه نو آیا زمونږ داسې تیاری شته چې بارانونو کې سیلابونه راځي یا قدرتي نور آفات راځي د هغې دپاره زمونږ هغه پراپر تیاری نه وي چې مونږ دغه د سیلاب چې کوم نقصانات دي د هغه پیس کو او د هغې نقصانات کم چې کم وشي. نو که تاسو فکر کړی دا ټایم اکثر د ویډیو لیک زه خپلې خبرې زر راغونډوم تاسو به له پوه شئ. ګوره زه دې فکر وړی یم که نه چې تاسو لیدلي چې کله هم د خوړونو په غاړه باندې یا د غرونو د کوم خوړګۍ چې راغلي یو خوړي هغه لویه سطح باندې یو خوړګۍ چې هغه لکه په هر کلي هغه ته منامخ غر یې د غر نه یو خوړګۍ مخصوص خوړګۍ راځي په مختلفو کلیو کې په مختلفو محلو باندې نو هغه هم د خوړ شکل اختیاروي. که تاسو فکر کړئ زموږ بدقسمتي دا ده چې کومه خوړګۍ راځي د غر نه نو د خلکو هغې نه خلکو لکه مین د کلي لارې ترې رخ کړي یو کس د دې خوا کور رخ کړی بل تر دې خوا کور رخ کړی او بل دا چې هغه خوړګۍ هغه لکه خوړګۍ د کنه یو قسم چې اوبه په یو ځای باندې خوړګۍ دا به تیز راځي او د هغې دپاره یو پیسې پکې ځای پکار ده چې د هغه به څومره ځای نیسي او اوبه به څومره ځای نیسي نو هغه د چاپروان یې خور سړی راځي بنیاد راځي او په لاره کې خپل بنیاد دی او کور رغی او دې ته نه ګوري چې کثافات او تندر په دې غرو غورځېږي یا باران وشي د اوبو په کم تر دغه د خوړونو حل دی داسې به ورسره د سیندونو حل دی. نو آیا زه دا فکر کوم کنه زه مختلف ادارې دي مختلف ډیپارټمنټس چې خپل کار کوي نو د دې دپاره یو ځانګړې اداره شته چې هغه ګوري چې وروره دا کور په دې نالۍ په دې غاړه رغېږي د دې خوړګۍ دلته خوړګۍ او بل یو خبره داسې راډ کومه چې کله خوړګۍ د غر نه راغلي نو یو حده پورې راشي د سړک ته ډایرکټ راوځي سړک نو سره منامخ سره ټچ ځای نه چې دی سیده سیند ته وځي هلته د خلکو نور مارکیټونه رخ کړي کورونه رخ کړي خوړګۍ بیا په دې سړک باندې بهېږي سړک بیا خو چې کم طرف ته لاړو ګاډي بیا هم ولاړي او ګاډو لم نقصانات ورکوي د هغه سیلاب صورت اختیار کوي دغه جدا فیکټر دی پکې خو دا وایم چې کله یې خوړګۍ رغېږي یو د خوړګۍ په غاړه کورونه کله رغېږي نو آیا د دې څه پراپر انتظام شته چې بھائی محکمې والا راشي بھائی د دور د خوړګۍ احاطه ده یا د دونه د خوړ احاطه ده تو دا کور شاته راکړه او بیا پکې لار له ځای ورکړه تو د خوړ په غاړه باندې دیوال ووایي پای کور راکړې بیا پکې د لارې ځینې هغه لارې بیا راشي د خوړونو په منځ کې رغېږي نو خوړونه ختم شي
چې خړونه ختم شي نو بیا کم طرف دي پلړل شي د بو برخیږي نه خار کلو ته بخیږي نه او خارې ته بخیږي نه نقصانات پنه کوي او خړو او خړګي او خړ خودي سي راځي چې ملکونه وړي نو نقصانات به خودي نو زه دا فکر کوم که داسې یو ځانګړي دی لپاره محکمې نه چې دی هغه جنج پړتال کوي چې د کم خړ احاطه څومره پکار ده دا پیمایش څومره پکار ده دا کومه خړګي کوم چې خړګي هم په هر کلی خړګي او دغه نقصانات دي چې نه ګاډي وړي د چا کورونه وړي د چا دیوالونه وړي هغه د چا پام نشته خدا یو اهم شو ده چې باید د غر نه کوم خړګي راغل چې د سین ته ودی د کنه ده چې سین ته ودی دا محفوظ خلک د دین محفوظ ده کنه او آیا ته دی خړګي د چا دیوال مخته ولا خړګي بند ده او کله د خړګي په کوم لار شته د سین ته وزي کنه دی خپل طریقه کار به کنه خړګي وبر راځي او دې ته لار نه یو مثال یو نه لای ته لار نه د بو چرته خرید ته بنځي سړک ته بنځي آبادی ته بنځي خلک په نقصان کوي زه دا وایم د پراپر دوی سره دوی خاص محکمه ته دوی نه راکړي خاص چې خاص په دی ور نظر ساتي چې بای په دا خړ دی دا خړ کې خلکو تنگ کړه دی دا کولول غوړي ابل چې په دې خړ کې دا ګور یو غلط کار دی کنه چې په خړ کې اکثر دوی رغې د پیپونو پول لخ کې د پیپونو پول لخ کې چې هغه وړ وړ سورو پکې پکې مطلب چې نری وبېجو په دې کې پاس کې خو چې کله تیز خړلا شي دغه پیپ خو دغه د پیپونو پول خو د خړ به اسمان درسي دنګي کې او مخ ته کاړ جمع شي او دغه نه چې د وبو غورځيږي په جړق باندې غورځيږي نو کته چې کوم د خړ په غاړه دغه سره ټچ ځای نه غو جوړ شي سم دغه تیرغه نه جوړواله چې دی هغه نه به د وټي مټي ولېږي کورونو ته ولېږي او خړې وړي یو سیلابي صورتل چې کله راشي کنه نو زه چې خو د پیپونو د پول بالکل نه پکار کې او ځکه ډیر ضرورت دی چې د کوم چې دنګ پولي د پایپونو پولي ادي او نور خبره پر زبردست پول چې خورتي لاندې بیږي چې دا وړوکې پولي دا وړ پولي چې په خړونو کې خلک واچي دي سره د خړ خراج وتیږي آبادیان د بیخیږي ګور یو دغه ایو بل چې په خړونو باندې په دینالو باندې مکمل چیکینګ چې په کم ځکه اکثر تاسو بلدلی بعض انځکه شیولې راشي او د خړ نه اکثر زی په زی ته د خړ نه د غوړي ډکون نه پاره سګ یو خوړي سګ بل خدای نه اکثر د کارت ماړه د شیزونه تور چې په ځکه دا ډیر جوړي غم خطرناک دی په دې باندې چک وکړه چې بای که سړی دینه د غوړي ډکون مکو ته چې بالکل نه سموث لکه بالکل اواري وړي چې نه خړ جوړيږي او نه دغه سره ګډوډيږي لکه د لیول بیلانس نه خرابي یا بل خبر دا کوم زه پځې چې کله یو ځکه پول لښه د کلوټو د پول چې دغه دا وړوکې پول د دین اخو یو طرف جوړي د بل طرف سره ډیر زیات ډکی لکه دا پوری سیټ چې کوم د بدیګ د کار مار جمع کی د بدی پول کې نو زینو دا طرف ډک شي نو دا بیا د نور کورون ته برخیږي نو کوم ځای چې داسې پولونه او داسې ځای چې په دې خړ باندې دا کچرا مچرا او د الله پکې او د کار پکې ډیر جمع شي پکار دا چې دې لپاره حکومت یا دې لپاره چې د پړ مختص کوله بیا چې دی یا د غي لپاره یو د دې مکمل چې خپل شول لوسته او دینه په مخ د غنوړي بل صفای کوله دا نالۍ ته شول چې نالۍ ته شي دا خوري برابرۍ نو بو پورته نه خېږي چې کله نالۍ د کار ماړه دی غندونو مندونو ډکه شي دا نالۍ ډکی نو دا خو چې کله سین نشي او دغه راشي د سیلابونه راشي نو خامخه به نقصانات ورکړي ټول مخه دا چې دا خړونه خو ارته دي چې کوم پیمایش دی غي خلکو کورونو ته ډیر دغه ناراضي دي خپ پراپر لاري په دې خپ چیکن بیلانس په کار ځکه ته باندې په ما خورونه راځي د کال سوزو خورو د خورونه راځي سیلابونه راځي خلکو د ډیر غټ نقصانات کوي د ملکم نقصاني الې کوم ریاشياني دا وو لکه جاني نقصان به کوم کېد شي او مالی خو د ورشه د منګور د ورشه د نقصان کړي په 4 روپے نقصان نه کړي ځکه چې تاسو بول یو بروخ چې مارکیټون د وخت جوړو مارکیټونه ډوب کړي په یو دکان کې کروڑو مال نه زرګاو دکان په سونو دکان نه ډیمیج کړي نو خو نقصان دی د ملک نقصان دی د عوامو نقصان دی دا چې په دې خړونو باندې چک ساتل پکار دي دغه د سینوم دي چې په ماش پکار چې باید دې پوری سین دی دې پوری آبادی کیږي دې پوری نه کیږي دې پوری ودا پاک ساتل غواړي ورکه په وځي کې د سین ګډ ور دی لکه ډکته د بل خالق او بو د لپاره برابر کو جو به صحیح پاس کیږي باید دې جدا محکمې پکار دي جدا محکمې خاصي په دې باندې نظری چې بای خړ سوک تنگ نه کی خړګې سوک دغه نه کی تنګ نه کی چې کلو کې د خړګې راغی چې د وو پر خبره بل لري چې وبو کې وزي دا څو خبرې مې کولې خبرې په دې باندې ډېر خبرې کې ګړم انتهای خپه ده چې په منګور کې د ډېر نقصان شي بونیر کې نقصان شي باجوړ کې نقصان شي مختلف نیمه پښتونخوا سیلاب ډیمیج کړ ډېر شدید ډیمیج کړ دا دا څو خبرې مې کولې ډېر مننه الله تعالی دې د هر پتنا تاسو محفوظ ساتي الله تعالی دې اسماني پتونه د په دې ملک نه راولي الله خوشاله آباد لره السلام علیکم